زکات بارکی قرآن کریم کے اللہ جل شانہ صلاة او زکات تقریباً 32 مرتبہ ذکر کړی دی. 32 آیتونو کی دا صلاة دا موز او دا زکات یوزی ذکر راغلی دی او دین علاوه ډیر شي روایات دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سیدی چې پدی کی دا زکات ذکر دی دا فضائل په صورت کی دا مسائل په صورت کی دا وعید په صورت کی. لکه ما تاسو ته حدیث بیان کو نبی علیہ السلام فرمائی ومن لم یزکی فلا صلاة له، څوک چې زکات نه ورکي د هغه موز نه کیږي. نو زکات نه ورکول فلا صلاة له د هغه موز نشته دی. مطلب دا دی څنګه چې موز فرض دی موز ادا کول پکار دی، زکات هم ورکول پکار دی. قرآن کریم کی د زکات چې دا ذکر راغلی دی نو یو واری باقاعده د وعید په صورت کې راغلی دی. والذین یکنزون الذهب والفضة والخیل المسومه، هغه خلق چې هغوی خزانه جمع کوي د سرو زرو د سپینو زرو او د اسونو نخدار اسونه او دا مال جمع کوي او د دې زکات نه ورکوي، نو د قیامت په ورځ باندې با دغه مال دا به ګرم کړلی شي. فتقوا بها جنوبهم، د دوی په تندو باندې د دوی په اړخونو باندې د دوی په ملاګانو باندې به داغونه ورکول کیږي او دا به ورته وایي هذا ما کنزتم، دا هغه مال دی چې تاسو ته خزانه جوړه کړې وه او ځان سره ایښودي وه او تاسو ته زکات نه ورکولو. نو مال چې دی کم مال زکات نه ورکول کیږي نو هغه به دې سړي دپاره یو اذیت او سبب به جوړیږي او دا به دې دپاره داغ وي داغ. لکه یو سړی چې دی علما فرمایي قرآن کریم کې درې طرفونه بیان شول. یو تندې تریو کې سړی په خبره باندې، یو بس تندې تریو کولو سره لخ مخ وګرځي او بل دا چې بیخي شا وګرځي. نو چونکې دا درې حیثیت او درې طرفونه سړی جوړ کړل نو دا درې واړه مخونه به الله تعالی په دې سور اور باندې او د دې سرو زرو ګرمولو باندې الله تعالی دې له داغ ورکوي، هم به دې تندې تریولو باندې، هم به دا مخ ګرځولو باندې او هم په شا کولو باندې. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په سمندر کې او په وچه باندې مال نه هلاکیږي، یو کور نه ورانیږي مګر زکات نه ورکولو په وجه باندې. نو چې سړی زکات نه ورکوي نو هغه تباهي بیا په ځمکه راځي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د خپل مصیبتونو د بلاګانو علاجونه هغه په صدقو باندې کوي، چې صدقې ورکوي او مصیبت غمونه بلاګانې بیماری بدرنه الله تعالی لري کوي. نو زکات قرآن کریم دې له اهمیت ورکړی دی. علما فرمایي چې زکات داسې فرض دی چې دې نه انکار کفر دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام چې کوم 15 ارکان ښودلي دي چې اول کلمه طیبه ده یا کلمه شهادت ده، موز ده، روجه، حج او زکات. دا زکات چې دی دا د اسلامی ارکان اوستنو کې اوستن ده، دا چې لري کې نو اسلام نړیږي. زکات د مال سره تعلق ساتي. دا زکات چې یو سړی مالدار دی هغه د غریب سړی خیال وساتي. د زکات معنی دا ده تملیک مال جزء، یو سړی بل کس د مال مالک ګرځي، د خپل مال مالک بل کس ګرځول. داسې سړی چې هغه نه د نبی علیہ السلام د خاندان وي، نه مالدار وي، نه خپل وي، یعنی رشتہ دار نه وي. دا زکات داسې کس له ورکول چې کور ته بیا فایده نه راځي او دې سړی له دا زکات د الله د رضا دپاره ورکول وجها لله مطلب دی او دومره برخه ورکول چې شریعت کم مقرر کړی عینه الشارع. آسان الفاظ کی د خپل مال څلوېښتمه حصه یو غریب مستحق مسلمان له ورکول. مسلمان له، غیر مسلم له زکات نشي ورکولی، مسلمان له به زکات ورکي. او بیا د خپل رشتہ دار له نشي ورکولی. رشتہ دار دې ته وایي چې ښځه خاوند او خاوند ښځې له ورکي.
پلار بچیله او نسیله ورکی او نسی پلار او نکله ورکی نو دا ممنوع دي دا به سړی نه کوي نور خپلوان له سړی ورکولی شي رور لا وراره لا خور لا خورۍ لا مثال کے طور پر دا بیا ټیک دي زکات الله جل شانه فرض مقرر کړی دی نو په دې ځان پوهول پکار دی ډېر کسان په زکات په مسلو پوه نشي نو بیا ځان تم ګرانې یا مونږ تم ګرانې زکات الله جل شانه فرض مقرر کړی دی زکات په کال کې یو پیر ورکول پکار دی هر وار څوک نه ورکوي ځینې خلکو دا خیال چې بھائی ما سره مال رالی زه به زکات ورکوم اوس مه ورکوه وروره تا سره که اوس مال رالی او ته اوس مالدار شوې په دې مال کې نو اوس په تا زکات نه دی صدقه ورکوه زکات کال پس راځي یعنی په کال کې یو مرتبه زکات ورکول پکار دی بس چې هر څومره مال رالی اوس یو سړی دی یکم رمضان باندې دی مالدار شو الله والا مال ورکو اوس مال هر قسمه دی څلور څیزونه دی مال کې سره زر دی سپین زر دی د تجارت مال دی او بل نقد دی نقد پیسې دي سره زر دي سپین زر دي او د تجارت مال دی دا څلور څیزونه دي دا د سړي سره رالل یکم رمضان مطلب اول رمضان دی مالدار شو یا زنانه سر دومره کالې رالې چې هغه د ونیمې تولې نه سیوا و یا سپین زر چې دی هغه 52 تولو نه سیوا و یا نقدي پیسې چې دي هغه ډېرې وي نو چې دا راغونډې شولې او کال تیر شولو بل رمضان یکم رالی او دې سر دا مال پروت دی اوس په دې ورځو کې دا مال سیوا کیږي او که کمیږي خو چې بل رمضان رالی اقا یو لیول د مال پروت و دا زنانه دا سړی به د دې نه زکات ورکوي اوس په کال کې دې خوړلې څکلي به په دې پیسو په دې سرو سپینو زرو په مال تجارت به دې کاروبار کړي دیو پکې خوړلې څکلي دیو پکې خرڅول اخیستل کړي دیو پکې صدقه کړي دیو پکې قرضدار شوي لیکن چې کال پوره کېدو بل رمضان راللې او دې سره هم څنګه چې مخکې مال وو چې د ونیمې تولې کالې نه سیوا یا 52 تولې چاندۍ نه سیوا داسې حساب وو نو دا کس چې دی دا سړی زنانه دا مالدار دی چې دی مالدار شولو نو دی به بیا د دې زکات ورکوي 40 حصه به ورکوي 40 حصه به ورکوي نور قصو ته ضرورت نشته دی یو دی د ضرورت اشیاء د ضرورت اشیاء پاغه زکات نه راځي ډېر کسان په دې ناپوه وي هغوی وایي چې یاره موږ سره دا ضرورت اشیاء باندې زکات نه راځي او د ضرورت نه سیوا باندې زکات نه راځي په زکات کې د ضرورت او د ضرورت نه سیوا مال هغه زکات نشته دی ګاډی در سره دی ګاډی تا د ضرورت لپاره اخیستی دی که ضرورت لپاره دی اخیستی نو ټیک دی ځمکه د ضرورت شی دی کور دی د ضرورت دی نو یو هغه شی دی چې هغه د ضرورت لپاره استعمالیږي نن سبا موبایل خلک قیمتي د یو لاک روپو خو یو موبایل نو که داسې څیزونه یې که سړی یو دوه ساتي دا ضرورت دی که د یو نه سیوا شو په دې بیا هم نه راځي او که دغه مال دا ته تجارت دپاره استعمالي بزنس چې ورته وایي که ته بزنس کې نو بیا پې راځي تا ګاډی اخلي او خرڅې ځمکه اخلي او خرڅې موبایل اخلي او خرڅې میخه اخلي او خرڅې نو چې تا هر یو کار د بزنس په صورت کې نو بیا به په دې مال باندې په دې باندې به زکات راځي یو سړی دی هغه بزنس شروع کو سکال د 15 لکو روپو کا بزنس شروع کو را روان بل رمضان چې رالی د 15 نه 10 ته رسېدلی دیو په 10 کې زکات ورکوي دلته یې اوس شروع کړی دی په 10 کې کاروبار شروع کړی دی بل کال رالی او بل کال چې رالی نو دې ته خساره شوي ده او 15 لکو ته د 10 نه 15 لکو ته راللی بل کال دیو په 15 کې زکات ورکوي د 15 نه شروع کړی دی او ماشاءالله بل کال راغلی دی 500 ته رسېدلی دیو په 500 کې ورکوي که داسې وشولو چې دې کال کې شروع کړلو د 15 لکو روپو کاروبار شروع کو په مینس کې دې ته د 500 لکو روپو ګټې وشولې یا تاوان وشولو خو لیکن چې کال پوره کېدو بیا کاروبار خټو 15 ته راورسېدو یا 10 ته ورسېدو خو چې بس دا مالدارۍ لیول ته چې راللی بس دې سړي باندې په دې مال کې زکات دی
دا نه چې تا کم خوړلې په دې کې به ورکې تا چې منډې ترډې نه په دې چې اوس رالی اوس د ټولو مالو حساب ولګوه او د 40 سره تقسیم کا بس په 40 کې روپۍ ده په 80 کې 2 روپۍ دي په 100 کې 2.5 روپۍ دي نو په 1 लाख کې 2.5 زر روپۍ دي په 1 लाख کې 2.5 زر روپۍ دي په 40 لکو روپو کې 1 लाख روپۍ دي دا زکات دی اوس دا آسان حساب دی څوک دا نشي ویلی چې یاره زه په دې نه پوهېږم نو زکات کال پس ورکول غواړي هر وخت ورکول نه غواړي دا ځینې خلک چې دا زکات ته املا ماتوي هغوی په مسله نه پوهه هغوی دا خیالي دا هر وخت چې ته ورکې روره تا اوس تریشر وکړو غنم دیو نو په غنم کې عشر دی ځکه هر یو مال چې د ځمکې نه راوځي نو په هغه کې عشر دی که تا پرې اوبه لګولې پرې یعنې د باران او د ولې دا پرې دی اوبه زمګم او که تا ورته ټیوبویل او مشین لګولي پیسې پې لګي په اوبو نو بیا شلمه برخه دا د فصل چې دی خپل عشر دی دا بیل شی دی او اختر رالی سرسایه ده دا بیل دی غټ اختر رالی وزیحه ده دا بیل دی لیکن زکات د دې مال سر تعلق ساتي دا 4 قسمه مال چې دی دا چې د چا سر رالل او د دې مالداری حد څه دی 1.5 توله کالي سره زر 52 توله سپین زر دا د مالداری حد دی اصل کې شریعت 200 درهم مقرر کړی دی خو د درهم چې دی دا چې موږ سره او سپین زرو ته کنورټ کو نو بیا 1.5 توله او 52 توله ته جوړیږي دا نوټون نه یادومه درهم نه سکه مراد ده د سپینو زرو سکه د 200 سکې جوړیږي دا مراد دی اوس دا د مالدارۍ یو حد دی کم سړی چې زکات ورکوي هغه زکات اخیستی نشي دا یاد ساتئ نو زکات به څوک اخلي زکات هغه سړی اخیستی شي چې په هغه سرسایه ورکول هم نشته هغه دومره غریب دی چې دې سرسایه نشي ورکولی او وضیحه نشي کولی نو کم سړی چې وضیحه نشي کولی سرسایه نشي ورکولی دا سړی زکات اخیستی شي او مسلمان له به ورکوي نو د زکات دپاره دا شرایط دي زکات په کال کې په کومه ورځ باندې چې په تا فرض شوله نو هغه ورځ یاد ساتل هم فرض دي لکه ته نن په یو تاریخ باندې مالداره شوې د خیره سره اوس به ته د دې فکر کې چې یاره الله تعالی مال را کړی دی چې دا د تاریخ ځان سره ولیکم ځکه سبا به د دې زکات ورکوم دا تاریخ یادول فرض دي خو دا زکات اسلامی تاریخونو کې ورکول پکار دی انګریزي تاریخونو کې نه ځکه اسلامی کال او انګریزي کال کې د 11 ورځو فرق وي 11 ورځو فرق پکې وي دی وجینا سړی چې زکات ورکوي نو اسلامی تاریخ مطابق به ورکي د انګریزي که تاریخ باندې ورکوي نو دی به بیا 11 ورځې مخکې به ورکوي لکه 1 مئی دی نو که دی 1 مئی باندې دی حساب ساتي نو دی به هر کال 11 ورځې مخکې ځي دی دپاره چې بی دا کال چې دی دا هر کال دا حساب د اسلامي کال او د انګریزي کال دا فرق دی اوس یو سړی داسې دی چې په هغه باندې زکات د دې عام روزو کې راللی لیکن دی دا غواړي چې زه دا زکات په خاص روزو کې ورکم چې ما ته ثواب میلاو شي